دارونو نن ډیر نوجوانان ډیر هغه خلک چې هغه مور او پلار ژوندي هم دي دا غي نه دا غي مور او پلار خبري په دې خبره یقین کول پکار دي چې د چا مور او پلار داغه نه خپي الله د دې انسان یو عمل هم نه قبلای په یو حدیث کې داسې الفاظ دي چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کوم یو انسان چې د مور او پلار تابع دی د مور او پلار سره احسان کوونکی دی هغه انسان ته الله تعالی وایي زما بنده ته چې څومره ګناهونه کې زه به درته معاف کومه ته چې څومره نیک اعمال کې زه به درله قبلومه زه ستا د دې د وجې نه چې ستا نه ستا به یو دادا خوشحاله دي ستا هر یو عمل قبلومه مه خفه کېږه خو کوم یو انسان چې داسې چې د هغه نه هغه مور او پلار یې خفوي د هغه نه د هغه ابی او دادا خفوي الله ورته فرمایي زما بنده که ته هر څومره نیک اعمال وکړې که ته هر څومره زما نه بښنه غواړې زه ستا یو عمل هم نه قبلومه چې څو پورې ستا نه ستا ابی او دادا خوشحاله شوي نه وي د ټولو نه لویه خبره دا ده چې د مور او پلار د رضا سوچ کول د مور او پلار د خوشحالولو سوچ کول الله فرمایي ما دا فیصله کړې ده دا مې یو قطعي فیصله کړې ده چې زما نه سوا به د بل چا بندګي نه کې او دا مې فیصله کړې ده چې د خپل ابی و بالوالدین احسانا د خپل ابی او دادا سره دې ښه سلوک کوه د هغې سره ښایسته اخلاق چلوه په هر وخت کې د خپل مور او پلار سره ښه کول پکاري خو الله فرمایي یو داسې حال دی چې هغه حال دی کله په مور او پلار باندې راشي په دې حال کې د ابی او دادا ډېر خیال ساتي هغه کوم حال دی اما یبلغن عندک یا به ستا په ژوند کې ستا ابی او دادا دواړه بوډاوالي ته ورسېږي یا به یو ورسېږي داسې وخت به راشي ستا ابی او بابا ستا ابی او دادا به بوډاګان شي الله فرمایي خاص کر ستا د احسان ټیم دا دی که دواړه بوډاګان شو که یو بوډا شو یو خبر یاد ساته فلا تقل لهما افن چرته دې د خولې نه داسې کلمه چرته راونوځي چې ستا ابی او دادا په هغې باندې خفه شي یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي که د اف نه ښکته خبره بله وې چې هغې باندې ابی او دادا خفه کېږي الله به د هغې منع کړې وې الله به ویلي وې چې د دې نه دا کارم خو د اوف نه دا داسې یو کلمه ده چې دا د تکلیف اخرنۍ کلمه ده الله په ټولو بندګانو باندې دا پابندي لګولې ده چې د ابی او دادا په مخ کې چېرته اوف ونه وی چېرته عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس وکړو مولیا رسول الله ای الاعمال افضل بهتر عمل کم یو عمل دی چې د هغې نه د پاسه بل بهتر عمل نه رسول الله راته وفرمایلې د ټولو نه بهتر عمل الصلاة لوقتها دا خو دې عمل ته څوک نشي رسېدی د مانځه چې کم ټیم د محمد رسول الله نه ثابت دی او د الله رسول چې په کم ټیم باندې مونځ کړی دی په دغه ټیم باندې مونځ کول د ټولو نه لوی بهتر عمل دا دی نن دا مسله داسې ده چې تقریبا ټول مسلمانان غریبانان د تاویلې ماویلې په بنا باندې د منځونو چې کم ټیم دی د رسول الله نه کم ثابت دی خاص کر د مازدیګر د مانځه چې کم ټیم دی چې د الله نبی په ټول عمر کې بلکې وینا ورته جبریل دا کړې وه چې د مثل اول او د مثل ثاني په منځ کې به ستا ټیم د مازدیګر وي یو د ټولو نه د دې اوس خلکو تقریبا ټول دا بهتر عمل الله ځنې چاله توفیق نه ورکوي د ټولو نه بهتر عمل اول دا دی چې دا مونځ دې په خپل صحیح ټیم په اول ټیم باندې وکړه په یو بل حدیث کې داسې الفاظ دي چې د الله نبی فرمایي اول الوقت رضوان الله د الله د رضا سبب د ټولو نه په اول ټیم کې مونځ کول د الله د رضا سبب جوړېږي وایي ما ورته ویل یا رسول الله د دې نه وروسته بهتر عمل څه شی دی رسول الله راته وفرمایلې صلی الله علیه وسلم
د دې نه وروسته بهتر عمل بر الوالدین، د خپل ابی او دادا سره ښه کول، د خپل مور او پلار سره ښه کول، دا د دې نه وروسته د ټولو نه بهتر عمل دی. ما ورته ویل یا رسول الله د دې نه وروسته بهتر عمل څه شی دی؟ رسول الله راته وفرمایلې الجهاد فی سبیل الله، د الله د دین د غالب کولو لپاره جهاد کول، دا د دې نه وروسته عمل دی. جهاد هغه یو عمل دی چې د الله نبی فرمایي دا د اسلام د پاره د سر مثال لري، دا د الله نبی فرمایي دا د اسلام د پاره د قب د سر مثال لري. خدان یاد ساته د ابی دادا ښه کول د جهاد نه مخکې عمل دی. ستانه چې ستا ابی او دادا خفوي، عبدالله ابن عباس فرمایي دا هغه نه نقل شوي چې کوم یو انسان چې هغه د الله د دین د غالب کولو لپاره ساموزي، خو چې ابی او دادا ته نه خفوي، الله یې جنت ته نه پرېږدي، د اعراف په منځ کې به الله پرېږدي. الله به ورته وایي د اعراف په سر باندې ودرېږه، خو ستا نه ستا ابی او دادا خفه دي، تا جنت ته نه پرېږدمه. اعراف هغه ځای دی قرآن کې الله فرمایي وعلى الاعراف رجال، چې هغه د جنت او د جهنم په منځ کې یو دیوال دی. په دې ځای کې به هغه لوی مفسر د رسول الله عبدالله ابن عباس صاحب لوی سړی دی، هغه وایي هغه خلک به په دې باندې راپاڅوي چې رجال استشهدوا فی سبیل الله، هغه خلک چې د الله د دین د غالب کولو لپاره شهیدان شوي دي، خو د هغه نه ابی او دادا خفه دي. الله به وایي چې لوی مقام لوی عمل لیکلی دی، خو جنت ته دې نه پرېږدم.